कनीमा खजूर हम ورکول شي ورکا ځان د جهنم نه بچ کا اگر کनीما खजूर د الله په لار کې صدقه او خیرات ورکا دنیا کی مال کو لگوا مال خرچ کا د الله په دین نن دنیا کی وسلری مال لګول شي خرچ کول شي بیا بدا سي روز راشي چې نه به مالی او نه به د خرچي کول سو بندوبست بعض خلک وي نن بګو سبا بګو بیگا بګو او در بګو بیا مال نه ورګي دغه سيدنه پادشي او لړشي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خرچ کئ مما دهغ مال رزقناکم چې ما درکړې دې تاسو سره چې څومره مال دې نو ما درکړې دې من قبل مخکد دې ان یاتیا چراشی یوم غرض لا بیع فیه نبوی تجارت پدې کې لا بیع فیه نبی خرسول مستل پدې کې لا بیع فیه هیڅ یو سړی با د بل سړی په ځای ځان سزا لنه ورکړي ولا خلة نبا دوستانوی ولا شفاعة نبا خلاص دلوی شفاعت نه مراد نفی کوي د شفاعت قهری الله باندې د چا زور نه چلیږي یو خو هغه شفاعت ته خلاصېدل دي چې الله یې ضرور کی اجازه اے مومنانو خرچ کئ د هغه مال چې ما درکړې ده مخکې د دې چې راشي هغه رز نبا خرڅېدل وي اغستل وي نبا دوستانه وي نبا خلاصې وي والکافرون هم الظالمون او کافران دغدی ظالمان الله لا اله الا هو الحي القيوم اعاده کوي او بیا مسله ذکر کړه توحید دې ته آیت الکرسی هم وایي قران کریم کی لوی آیت اوچت آیت عظمت والا فضیلت والا افضل ترین آیت هغه آیت دی چې دیتا د آیتونو سردار ویل کیږي دی یو آیت کی اتل صلا د الله نوم او داغه صفت راغلي صراحتا یا اشارتا ضمائر کی اتل صلا د الله نوم دی او لس جملې دي یا لس عقلی دلیلونه دي د دې ګڼ فضیلتونه دي یو فضیلت دا ده چې هر مانځه په څوک آیت الکرسی وایي نو کده مړ شو نو جنت ته وځي شپې چې کله سړی سبلی آیت الکرسی ولولي ذات نه حصارو کی خپل قرآن نه حصارو کی نسی کو ته چولې چې دا علاقه دی الله حفاظت کې وساتي نو دې او د قرآن او د چم گاون دا ټول شپه امان کی او حفظ کی نور هم د دې آیت ګڼ فضیلتونه دا اعظم آیت ته اوچت آیت ته لوی عظمتونو شامل الله لا اله الا هو الله غزاد ته نشته د حاجت روا لا اله نشته د غیب دان نشته د حقدار د بندګۍ الا هو بدنا الحي ہمیشہ ژوند دے سورہ فرقان کی راضی وتوکل علی الحي الذي لا يموت ہمیشہ ژوند دے یعنی مرد پہ ناراضی القیوم مدبر دے القیوم منتظم دے القیوم قائم کے دے ہر چالرا القیوم انتظام کوي د ټول عالم القیوم پیدا کون کے دے د ټول عالم
الحیو ہمیشہ ژوندی دی، القیوم تدبیر کوي د ټول عالم، انتظام سنبھالی د ټول عالم، القیوم مدبر دی منتظم دی، القیوم ہر شیلا ودرون کے دے قائم کون کے دے، القیوم بید اخبر ځان د هر شی پیدا کوونکی دی، لا تأخذه نرازی دلا سینۃ پرکالی ولا نوم او نخوب، یو سینه ده یو نعاس دی یو نوم دی، کله چې سړی باندې خوب غالب شي او سر درون شي دې ته وایي سینه، او چې کله سترګې هم پټې شي نو دې ته وایي نعاس، او چې کله زړه هم پوده شي پټ شي سترګې هم پټې شوي سر هم درون شو زړه هم پوده شو دې ته وایي نوم. یعنی نه الله باندې لږ غفلت راځي او نه بې زیات غفلت راځي، الله نه ما سوا په هر چا غفلت راتلی شي لږ یا زیات، الله د هر قسم غفلت نه پاک دی، لا تأخذه سنة نہ اخلی نہ راضی اللہ لرا سنة پرکالی ولا نوم نخوب، لہو خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی، ما ہوا فی السماواتی چی بردی وما او ہوا فی الارضی چی خبتدی، من ذا الذی سوک دے حغزا سوک دے حغسڑے یشفعو چی شفاعتو کی سفارشو کی عندہو اللہ صفا الا باذنہ مگر بید اجازت اللہ، من ذا الذی یشفع عنده نشت دے سوک چی شفاعتو کی خلاصولو کی دہیچا اللہ سخا الا باذنہ بغیر د اجازت اللہ، سوچی اللہ اذن نہیں کرے امر نہیں کرے اجازت نہیں ور کرے نو هی سوک بل سوک نشی خلاصو، یعلمو پویگی پی جنی ما ہوا بین ایدیہم چی مخی دا مخلوقات ندی، وما او ہوا خلفهم چی رستو دا مخلوقات ندی، ولا يحيطون بشيء من علمه نشی راگی رولے ہشی لرا دا علم دا اللہ نا الا مگر بما شاء دمر قدر چی دا اللہ کو خشی، ولا يحيطون نشی راگی رولے مخلوق بشیء من علمه سشی دا معلوماتو دا اللہ نا، دا اللہ علم معلومات سمر دی اس سوک تینا نشی خبر دی نشی راگی رولے اس سوک دا اللہ معلوماتو لرا الا مگر بما شاء بقدر دا حریچ دا اللہ کو خشی، انبیاء لئے علم غیب ورکڑ دے نو سمر چی دا اللہ کو خوا اغید ویلے کی اظہار علی الغیب، انباء علی الغیب دا غیب خبری انبیاء تخود لیدی سمرچی دا اللہ خوخب، ولا یحیطون نشیرا گیرون مخلوق بشیء من علمه سشید معلوماتو دا اللہ نا الا مگر بما بقدر دا ہوئے شاء چی خوخشید اللہ، وسع فراخ دے کرسیہ علم دا اللہ السماوات والارض اسمانو او زمکی لرا، دا اللہ علم دا اللہ معلومات اسمانو او زمکی دی طولنا فراخ دے، وسع کرسیہ السماوات والارض
فراخ دے سلطنت دا اللہ بادشاہی دا اللہ حکومت دا اللہ آسمانوں او زمکو باندے کرسیہو دا دا متشابہاتو ندے اللہ دا مکان او دا زین پاک دے لا مکان دے کرسین مراد دا اللہ علم دا اللہ سلطنت دا اللہ حکومت دا اللہ بادشاہی وسع کرسیہ السماوات والارض فراخ دے علم دا اللہ بادشاہی دا اللہ سلطنت حکومت دا اللہ پٹول کائنات ولا یعودہ حفظہما او نستڑے کئی اللہ لرا حفظهما ساتنا د دې ټول کائنات ولا يعوده ندرنی الله لرا ولا يعوده ندرنی الله لرا حفظهما ساتنا د اسمانونو او د ځمکې وهو العلي العظيم دغه الله اوچتے ډېروي شان والا ولا يعوده حفظهما نستړی کوي الله لرا سړی یو بوج اوچت کی هغه شی ډېر درونی وزنی نو دی ورسره ستړی شي دا هغه شی د درونوالي د وجې نو اسمانونه او ځمکې که ډېرې لوی دي خدا الله قدرت کی دی او د دې ساتنې سره حفاظت سره نه الله ستړی کیږي او نه به د دې وزن زیات کیږي ولا يعوده حفظهما نستړی کوي الله لرا ساتنا د ځمکو اسمانونو وهو العلي العظيم دغه الله اوچت ډېر لوی شان والا د یو آیت کې اتل زره د الله نوم راغلی لا اکراہ فی الدین نشته دې سزور په دین کې دا دومره اوچت شان والا ذات چې داغه علم داغه قدرت دومره لوی او دومره زیات دی نو که یو د عقل خاون سړی نو کاغه کې زره بر عقلی نو هغه به د الله دین قبلی د هغې نه به انکار نه کوي لا اکراہ فی الدین نشته دی څه زور څه جبر په دین قبلولو کې دین نه مراد عقیده ده او د عقیدې تعلق زړه سره دی سر منې زور کې دی شي لاسونو منې زور کې دی شي بدن منې زور کې دی شي لیکن زړه منې زور نشي کېدی لا اکراہ فی الدین نشته دې څه زور په زړه باندې په دین قبلولو کې د هر چا خپله خوښه ده یو سړی که دین قبلی او که نه قبلی د منې څه زور زبردستی نه ده لا اکراہ فی الدین اسلام دین او مذهب قبلولو کې نه په یهودی منې جبر کې دی شي نه په عیسائی نه په هندو نه په سکھ نه په بل کافر هیڅ چا منې هیڅ زور نه دی جبر نه دی مجبوراً څوک مسلمانېدول دا ضروري نه ده لا اکراہ فی الدین که یو سړی قابلیت لري عقل لري فکر لري نو دی به خامخا دین قبول کړي لا اکراہ فی الدین نشته دی څه زور په دین کې یعنی زبردستی څوک مسلمانوي مه قد تبین الرشد یقینا واضح شوی دی هدایت من الغی د ظلمنا د سرکشینا د گمراهینا دین بالکل سرګن او واضح دی فمن یکفر چاچ انکار کو بطاغوت د شیطان ویؤمن بالله ایمان راوړو یقینیو کو الله فقد استمسک یقینا د منګولې ولګولې لکی راټینګ بالعروة الوثقى کڑای مضبوط لرا دین بالکل روخانه ده واضح ده صفا سدره ده
चाची द शैतान इनकार को او पाल्लाह बावर او यकीन को फक़द इस्तमसक बिलउर्वति अलवुथक़ा नो दो मजबूत कड़ाई राटिंग गंगुनी वाला यौ को कड़ाई मजबूत दा कर दुनिया सुपर आफतून राशि सैलाबून राशि तूफानून राशि गुमराहन राशि जी सड़े क्लक मुसलमानी नो दे बदा मजबूत कड़ाई ठींगा उकलक औनस उर्वतिल वुथक़ा यानी दा ईमान दा तौहीद दा अल्लाह दा मजबूत कड़ाई दा यौ सड़े सही मुसलमानी दो ना मजबूत कड़ाई ब ठींगा औनस او कदेल कमजोर शो लासी सस्क उलाड़ बशी कड़ाई ब दिखलासी कड़ाई क्लक दा मजबूत दा खो नेवली ठींग वाड़ी लन फिस्वाम लहा दमाते दो न दा दसी कमजोर रसाई न जो पड़े रोशनी कड़ाई मजबूत दा निवल ठींग वाड़ी او कबार नस ताकत राशि आफत राशि नुदा रसाई शलोल नशी दा मजबूत कड़े मातूल नशी ईमान दासी पकार दे जी सड़े दा अल्लाह तौहीद वहदानियत और दा ईमान दा मजबूत कड़े टिंगा उकला कौनस ला इकराहा फिद्दीनी निश्तदे सजूर से जबर पदीन की यकीनन वाज़िह दे हिदायत द गुमराहना चाच इनकार को द शैतान ना औ बावर को अल्लाह नो दो टिंगौनी वाला मजबूत कड़ाई लरा लन फिस्वाम लहा नदी मा दिल दे लरा वल्लाहु समीउन अलीम अल्लाह दे औरिदुन के इल्म वाला। लैग करो लैग भूल न जाओ, बस लैग भूल जाता है लोगों का। लैग करने से वीडियो आगे निकल जाती है। और कमेंट में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर कहो। आप कमेंट में कुछ लिखो, एक अलिफ या सिर्फ दिल भी दे तो उस भेजे तो उसमें क्या है कि वीडियो हर वीडियो मेरा आपके पास आएगा और पहुंचेगा। और वीडियो को अल्लाह को मोहब्बत दिखाने के लिए, अल्लाह को अपना मोहब्बत दिखाने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने व्हाट्सएप में 20-25 बंदों के पास शेयर करो। वो तुम्हें गले से नहीं पकड़ेगा। ये दीन का वीडियो है और अल्लाह के रसूल और कुरान के तर्जुमे का वीडियो है। आप ये जितने लोग सुनेंगे आपको अजर मिलेगा। जो एक आयत का तर्जुमा सुन ले, सिर्फ अमल करे या न करे, अल्लाह पाक उसको 1000 रकात नफलों से ज़्यादा अजर देगा। तो आपको भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और सब्सक्राइब करो ज़रूर, और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से हमारा हर वीडियो आपके पास ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पाक आपके दिल के मुरादे अपने गैब से पूरा फरमा। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक आपकी बीबी बच्चों को, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों को, सबको ख़ुसूसी शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक अपने हबीब के रोज़े का दीदार अता फरमा। और अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। और अल्लाह पाक आपको अपने दीन के लिए आपका माल, आपका जान, आपका वक्त और मेरा भी अपनी दीन के लिए कबूल फरमा। बोलो आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। सिर्फ आमीन कमेंट में लिखो, ये भी बहुत है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम।